وآخرین مقرنین فی الاسفاد، چې کوم سرکش شیطانان ملک خرابوي هغه ورله وتړل جیلونو کې ولول. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغیر حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. د بندګۍ رسۍ مه غورځوه، د صدارت کرسۍ ته ذلیل کولی نشي، مالداري دې خرابولی نشي، غربت دې خرابولی نشي. قسم دې د انسان تذلیل په دې دی چې د الله بندګي کړي. نو مال سکولو چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بادشاہ ورته خط رالی، نن مون خانقاه چلو، مدرسه چلو، تبلیغی مرکز چلو، یاد لرې او اعتماد بروسم په مخلوق وا د دې ادارو نه به چرم د هدایت رڼا نه خوري. و یاد رکړه زما طالب د ابو هریره نیازبین دی، ابو هریره طالب دی، محتمم مدرس شیخ الحدیث شیخ القرآن محمد رسول الله په خپل دی او د هغه طالب د لوګي نه بېهوش پروت دی. خلک ولا په خپې مری موږي چې دا مې میرګي راغلی، هغوی چې والله د لوګي نه بېهوش پروت یم او زما طالب د ابو هریره نیازبین دی، که په ده لوګو راغلی نو رانه شي که چې لوګې د ټینګېدي نشي نو دا بیا طالب نه نو داسې طالب ملاقات کړه. چې بیا د سره هر څه دپاره وخت شته. مونږ کله یو فاضل مطالبه وکړو چې بھائی ستا په دې وطن کې، په دغه سند کې، دغه پنجاب کې، په دغه بلوچستان صحراګانو کې داسې نارینه او زنانه شته دي چې پیدا شو، واده یې وکړو، بچي یې وروړو، نیکه م شو، نیا م شوه، مړه م شو، لیکن ده د چا د کلمې الفاظ هم سم دی د خپل مونځ او دس نه هم خبر نه شو. ښایي لږ مهرباني وکړه، تا له الله د هدایت رڼا درکړې ده، د قرآن او حدیث رڼا یې د په زړه کې یو کال لږ شان محنت وکړه، په دغې بانډو صحراګانو کې لږ وګرځه، دغې خلکو له پخپو کړو د جوماتونو ته یې راوله، الله سره یې تعلق جوړ کړه. داسې راته بعضې داسې په غوسه کې وګوري لکه ته به څه یې چې موږ لکه زه کوس اخبار کې راغله چې فوج کې د خطابت ضرورت دی. هلته بیا وګوره 15,000 به د کپټن مخې ته ولاړې، صاحب زه حاضر یم. ته وارث د چا وې؟ ته چې د چا وارث یې د هغه وظیفه څه وه؟ د هغه د ژوند مقصد څه و؟ بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. نن په هر موضوع باندې لیکنم شته، وعظونه هم شته، د الله د توحید په موضوع تقریرونه ختم. د توحید معنی څه وه؟ ملا علی قاري لیکلي توحید 4 مراحل، یو ته نظري توحید وي، دا تقلیدي توحید د عوامو خلکو دی. یو ته علمي توحید وي، دا د هغې خلکو توحید دی چې دې د علم په رڼا کې په دې خبره ورسېدو چې په دې کائنات کې د تمامو حالاتو، د تمامو څیزونو موجد او مؤثر مطلق برې راست یو الله، هېڅوک یې شریک نشته، نه چا نه مشورې دي، نه چا نه تپوس کوي، نه د چا پروا ساتي. دریمه مرحله هغې ته توحید حالي وایي
چې دا موحد دا عالم د لا اله الا الله دعوت دومره وچلی د یو الله والا په صحبت کې دومره وخت تیرږي چې دغه توحید د دو وس په لازم وګرځي او په هیڅ حال کې د الله رب العزت نه علاوه بل په توجه لري. بای امت د بحران نه قسم په خدای عارفین رسي. زمونږ یو مشر مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه او یو خبره کوله مونږ طالبان پہ نه ہوئیو کہ بھائی دیکھو ہمارا ٹکر مادیات سے ہے، ہمارا ٹکر مادیات سے ہے. اس دن سمجھ کی خبر رہا د پیسو والا راج دی، د پیسو والا غلامان دی، د الله او د رسول غلامه ته څوک نه دی. د مادي راج دی. نو هغه ته خط رولېږه بادشاه ما وی چې د ټول ځان ورکړه الله له بیا به وویني چې دا مخلوق ستا دی، یو سمندر هم لار درکړي او وایي چلو. بیا به هواګانې هم ستایي، بیا به د ځنګل درندګان ته د لارې ښیي. اگر څوک نه مني بس هغو تاریخ وګورئ. هغه ورته بادشاه خط راولېږه سنجري چې حضرت ستا دا دونه مدرسه ده، خانقاه ده، وایي دونه اخراجات دي، زه غواړم چې د یو صوبې او مدني ستا د مدرسې پسې انتقال. هغه ورته واپس جواب ولیکه نن د رجالو د ذکورو څه کمی نشته، خو رجال ډېر کم په نظر. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. زما مخې ته دا کور نه دی، زما مخې ته دا ناسته ولاړه نه ده، زه د کوره سهار ووتې یم، ممکنه نه ده چې زه واپس لاړ شم. سهار راوتم نو یو ځل مې یخني ته کوم ته د بخاري تفسیر کې خو بس بیان دی بس داسې ځه. بیا مې وی ټیک ده خو د مرګ څه پته لګي، د مشکلاتو څه پته لګي. نو الوضوء سلاح المؤمن، اودس کې وځه که مړ شي نو بیا اودس وبنې. زه خو د هغې ورځې په انتظار یم. وجاء ربک والملک صفا صفا. رب العالمین راغی میدان حشر ته، ملائکو هم راغلل. فاما من اوتی کتابه بیمینه، چاته خلاص کې عملنامه ملو شو فسوف یحاسب حسابا یسیرا. د سره ډېر آسان حساب شروع شو. څنګه شروع شو؟ زما بنده زه دې پېژنم، پلاني وخت کې دا چل کړو، پلاني وخت کې دا چل کړو، خو چلو ما وینقلب الی اهله مسرورا. د خپل کور ته داسې په خوشحالۍ خپل خاندان ته را روان دی. د داسې خوشحالو چابیانې ملو شوې. ان للمتقین لحسن مآب. سړی نوی کور ته کډه وړي نو سوچ کړي چې زما د مزاج مطابق وي که بني. الله فرمایي لحسن مآب، زما متقی بنده ته دی دا کور مبارکي د تمامو ښایستونو مرکز